بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو علماء کرامو، تر دې سبق نه مخکې چې کوم دي نو موږ د مرکب اضافي بحث ختم کړو او په هغې کې موږ وویل چې مرکب اضافي مبتدا هم جوړېږي، خبر هم جوړېږي، فاعل هم جوړېږي. د مرکب غیر مفید چې کوم دی نو دویم قسم هغه مرکب توصیفي دی. نو ماشوم د موږ ساده پښتو کې په مرکب توصیفي باندې پوهېږو چې بچې توصیفي دپاره دوه اجزا دي، دوه حصې دي چې څنګه د مرکب اضافي دپاره دي. نو په مرکب توصیفي کې لومړنی چې کوم دي نو موصوف او دویم ورپسې صفت دي، او بیا دې ورته وایي چې بچې دا موصوف چې کوم دی نو دا ذات دی، لکه رجلون اوس دا سړی چې کوم دی نو دا یو ذات دی، یا کتابون دا اوس یو ذات دی. ورته ووایي چې دا به ذات وي، ورپسې به د دې صفت چې کوم دی نو هغه ذکر کړي، لکه رجلون عالمون. نو اوس رجل ذات دی، سړی دی، او دې پسې ولې صفت ذکر کړي چې عالمون شو یا حافظون شو یا شریفون شو، نو دا به یې ورپسې ذکر کړي. نو دې داسې په دې باندې پوهېږي ورته چې څنګه ګوره موږ د مرکب اضافي اجرا وکړله چې دا مرکب اضافي وجه کوم دی نو موږ مضاف مضاف الیه کله مبتدا جوړ کړو او کله به هم چې کوم دی نو څه جوړ کړو، خبر جوړ کړو. نو تاسو ته هم دا ووایي چې دا مرکب توصیفي هم پیلې د مرکب اضافي په شان دی، د دې هم خپل څه حیثیت نشته دی. یعنې که د مبتدا په ځای باندې راغی نو مبتدا به جوړېږي، او که د خبر په ځای باندې راغی نو څه به جوړېږي، خبر به جوړېږي. دغه شان که د فاعل په ځای باندې راغی نو بیا به فاعل جوړېږي، او په هر یو کې ورسره ځان ځان چې کوم دی نو اجرا وکړئ. لکه تاسو ورته ووایئ ګورئ بلدتون مبارکتون، نو بلدتون موصوف، مبارکتون چې کوم دی نو صفت. ښه دا یو خبره به سره تاسو وکړئ چې تاسو ورته ووایئ چې بچې ګورئ یو مرکب اضافي دی، یو مرکب توصیفي دی. نو دا مرکب اضافي مرکب توصیفي کې یو فرق موږ څنګه کوو؟ نو تاسو دې په دې باندې پوهېږئ چې مرکب اضافي موږ په دې باندې پېژندو چې دا دویم ټکي به تدې سو و دا به مجرور، یعنې صلات الليل کې الليل کې د لام د لاندې چې کوم دی نو زیر راغلی دی، همو امرن کې چې کوم دی کې د را د لاندې څه راغلی دی، زیر راغلی دی. نو د مرکب توصیفي کې به دا دواړه یو شان وي، یعنې دا موصوف چې څنګه دی بلتون په زبر زیر پیش کې، یعنی مرفوع منصوب مجرور کې به دا یو شانتي وي. بلتون کې چې کوم دی دلته کتاب باندې څه راغلی، دو پیش راغی. نو ګورئ به مبارکتون کې چې کوم دی نو په تا باندې به په دې اخرني ټکي باندې به دو پیش راځي، یعنی ضمه فتح کسره کې به دا یو شانتي وي. هغه خو به لومړنی بدلو او دا دویم به چې کوم دی نو څو دا به مجرور په هر حالت کې به دې له موږ جر ورکړو، خو دا به دغه شانتي نه وي. نو بیا به ورته دا تاسو کې دا مثالونه به ورته ورکړئ. او لکه رجلون صالحا، نو ورته رجلون کې دلته کې لام باندې دو زبر راغی، نو صالحا کې ها باندې چې کوم دی نو دو زبر راغی. دغه شان چې کوم دی نو ورته څه وایي بلدتین مبارکتین، نو ورته بلدتین کې د لاندې چې کوم دی نو دو زیر راغی، نو مبارکتین کې د لاندې سره راغی دو زیر راغی. نو دا به په دې باندې پېژنو چې دا به سیا دا به چې کوم دی نو دواړه یو شانتي یا بس صرف دا یو علامه ورته خدام ډېره ده. خو دا مرکب توصیفي کې مې دې حالت کې تاسو ماشوم ته چې کوم دی نو دا وایي چې دا به معرفو نکره کې یو شانتي، دا واحد تثنیه کې جمع کې یو شانتي وي، نو دا به هغه ونه پېژني. صرف دا ورته وښایي چې په څه کې په زبر زیر پیش کې به چې کوم دی نو په ساده پښتو کې پوهېږئ چې بچې دا دواړه موږ په دې باندې پېژنو چې دا دواړه به یو شانتي وي، چې څنګه موصوف وي دغه شان به ورپسې صفت وي. او بیا ورته دغه خبر وکړئ چې د دې حیثیت مو د مرکب اضافي به شانتي وي. لکه ورته ووایئ الرجل چې کوم دی نو موصوف شو، العالم چې کوم دی نو صفت شو. نو دا موصوف صفت چې کوم دی نو څه شولو، دا مبتدا شولو. اوس مبتدا نه به بچې څه جوړو، هغه به وایي چې خبر بوله جوړو. نو دا حاضرون بوله څه شي، دا بوله چې کوم دی نو خبر شي. نو دې کې به ورسره بیا اجرا وکړئ. تسهیل النحو کې یا تسهیل الادب کې ښکلي ترکیبونه د هغې ورکړي دي. نو دغه کتابونه ورته راواړوئ او په دې کې ورسره اجرا ورته وکړئ چې کوم ځای کې موصوف صفت مبتدا جوړ شوی دی. بیا ورته هغه ځایونه راواړوئ چې دا موصوف صفت کوم ځای کې کوم دی نو خبر جوړ شوی دی. لکه هذا لحم طري، نو هذا مبتدا شوله، لحم موصوف، طريون چې کوم دی نو صفت شو. دا موصوف صفت د مبتدا لپاره څه شو، خبر شو. او دغه شان ورته دا مثال هم راوړئ چې دا موصوف صفت چې کوم دی نو دا فاعل هم واقع کېږي، او اجرا به پکې ورسره کوم دی نو څه کې دا به ورسره وکړئ. او ورسره ورته دا مو وایي بچې وایي چې څنګه دا مضاف علامت د اسم دی، نو دغه شانتي دا موصوف واقع کېدل هم علامت د اسم دی. ورته الرجلو کې چې کوم دی نو دا الرجل موصوف دی، نو دا دلته کې چې کوم دی نو څه دی علامت د اسم مبارک کې چې کوم دی نو څه دی موصوف واقع شوی. الرجل
کې ورسره بیا اجرا کوي یعنی چې په دې کې علامت د اسم سره نو څه به ورته وایي چې الرجل کې علامت د اسم یو الف لام راغلی دی بل بګي چې کوم دینو مبتدا راغلی دی او دریم بګي موصوف کوم دینو راغلی دی په دې کې علامت د اسم سره دا بګي درې راغلی دا شان لحمون کې ورته وایي علامت د اسم بګي سره یو تنوین دی بل چې کوم دینو موصوف دی یعنی موصوف هغه کې درم دا سری دا علامت د اسم دی په دې طریقې سره کوم دینو ماشوم سره وسو کې هغه اجرا ور سره کې په دې کې وایي کوم دینو او چلوي